بحث کوي نو په هغه کې وایي فلقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه پڑھی رکھئی نه خطلې خبر یې کې پی فك رقبتين وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا اول بڑے رکھئی ته خېږي ډوړی به ورکې غریبانان به وګله بیا به ایمان راوړي ایمان به سره راوړي مخکې د ګروس به راوړي وای دا خو راستي خبرې دي د دین مخکې او چته مرتبه خدا چې ایمان به راوړي فلقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ومسكين ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة تراخي هغه مرتبه دینه اوچت د لاندې نه باندې خېټه دې ته مو تراخي ورکړه د لاندې او د باندې لاندې کوزيږي دې ته مو دوشو دریم ثم الاستبعاد لپاره د دوه جملو سمس مناسبت نشته لکه بلی سره خبرې وکړو الله پاک په عذاب راوسته کې دې کو پر کړو او بیا مې تاسو ثم باسناکم ثم مناسبت تاسو ژوند دي کوم او به استبعاد حکم احسان سره ثم الاستبعاد لپاره ثم تراخي په رتبه لپاره او ثم تراخي بالزمان لپاره ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ایمان راو او داله سکه د استقامت داړي نو چې ته ذاتینګېدل به ګران دي ایمان ورو پسان دي ثم استقاموا د کله کېدل به ګران دي تلاخي په بار تقدیر او دا هم یادو نو برابر کړو اسمان اوس قران وایو او فلسفه وایو اسمان نسودي نه اسمان نسودي نه تا خو وکړو بیزا ویوای روح المانی و نور وای جواب دغه دلایل د فلسفیانو قابل اعتبار نه اسی به وای دي کنه اغه دا خبره کړل چې استوري دي کنه دا وستوري حرکت کوي لکه نور او سپوږمۍ او پلان کې او باقي فضا ولاړ دي نو په یو شي کې خود ونی شراتله نو چې نشي راځي نو دا یو د اسمان حرکت کوي او په ثابت چوته وای د دې شپه اوره بره هغه په لکه ثابت استوري پایږي اغه دا دغه تام نه دي اکه تام کوي فرض کوي نو بیا وسره داس وایا چې هغه تر حساب یو کرسی شو بل عرش شو دوغه شو او غدا شو بیا نه پښتو نه شو نو دا هم پکې یو خبر شو چې که جوړې نه بیا یو لاول خو دلایل تام نه دي او که تام شي بیا به دا جواب ورکړو لا يقال ان ارباب الارصاد اثبت استفلاك وهل الا سماوات لان نقولهم شاكون الى الان في النقصان دي پکې خپل په شک دي اکه چرته شي واطال الامام الرازي بیا رسو بحث کوي او بیا وي تخصیص عادت شالکه لستینو د دې مطلب خدا نه شي زیات نه تسبیح عادت سنت زائد نه کوي بس هغه وسره ټل شي دام پکې جواب وهو بكل شيء عليم الله په هر سماني پوهیږي دا عليمون مبارک نحویان بحث کړی دی چې عليمون علما به نه وي خلق علم له وي یا په خپل متعدی دی او یا چې متعدی کین په واسطه لام باندې دی وی دا صيغه مبالغه او صيغه مبالغه د افعالنا مخالفين نو عليم بهم ولا شم او عليم لهم ولا شم او پټي پټي خبرې پکې نور کېره فلسفيان وايي زړې خبرې دي چې الله ته کلیات معلوم دي جزئیات او ته معلوم نه دي کفر کلیوه خو وایي نو ځکه جزئی چې سره معلومه نه سپین وي یا بتوري نه بیا بس سپین تور شي او تور بس سپین شي لګورو کې غټ بشي غټ ورګي وشي دا څنګه ورازي دا خو به لګي چې په الله کې بیا فرق راشي په حواس کې فرق راځي ما دا څه غلطي خبره کې ما او تا کې چې فرق راځي په الله کې فرق راځي دا څنګه وړي په علیمون کې کلیات واقف دي په جزئیات واقف دي په ټول واقف دي په غیرت شو په دې کې تفسیر بیزاوی یوي د انسانانو په دوباره پیدا کولو باندې پټ پټ دلایل راووت درې مقدمه راووت یو دا چې د انسان اجزا جمع کیږي او خوري او چې جمع شي ژوند راشي چې خوري شي نو مرګ راشي
انسانی اجزاء کی صلاحیت جمع و تفریق شته کیف تکون بالله وکنتم امواتا اموات مان ترجمه وکړه خاوي خزلی وي هواګانی وي بو ارس غري وري ته متفرق راغونډي کړی ثم احياكم جوشوا ثم يريكم تفريق سو جمع تفريق قوله دين يوم مقدمه دوی مقدمه الله طاقت لري کن لري هو لري خلق لكم ما في الارض ثم استوى اسماء رزمك پیدا کول شي انسان پیدا کول دغه په نسبت وړوږي شي طاقت دوشوي دریم علم غواړي اوس که الله تعالی علم نه ارڅ مشکل طاقت شته ورسته خو علم نه دا پلان کی وقت کم نه دی دا پلان کی پوزا کم نه دی پلان کی سر کم دی او دا دریوانه مقدمه دی خبر بحث کوي چې د انسان دوباره پیدا کول دا معلوم شي امکان دی امکان خو نفس اور کې خو ته معلوم شو دا کار دی دا ټول خبري په دې کې وسره کېده دوه نعمت شو یو نعمت دا چې تنوي شته میکړي دویم نعمت دا چې استاد خوراک او مسکول تنظیم دریم نعمت دار استاسو نیکو بابا مسکو خلیفہ یا تاسو خلیفګان کړی او دا نعمت دی کومه خلیفان کو دمو نعمت شو اکه الله پاک د حضرت آدم شي بدل تبیا وای ځکه چې اصل احسان دا الا فرض ولو سر نبی پلار سره خوګو وای ستاتره خلک پدی پوي چې کې سړي توپی زما پلار سره خکړیو زما پلار سره خکړیو ما سره د سما سره کله نیکه بابا سره قشیده ده مسره شي وایس قال ربک دا اس مبارک رضا دا زر او بیا مبنی دي طالبان خبركم مبنی به وضعان دو حرفیز دي لکه حق او محتاج دي جمله تا دي بداخلي کی په جمله نو اس داخلي راځي د پارسو د زمانه ماضی لپاره په هغه ټیم گذشته کې ظرف دے دا نسبت ماضیہ ظرف دے مضاف شے دے نسبت ماضیہ چی واقعی پدے کی بل نسبت ماضیہ نو قال ربک کی دا قول دا رب پدیر شوی زمانہ کی دا دی دا پار دا ظرف دا قول دا رب ستا پرشتو تا دغا وقت نو پدے کی بل نسبت واقعی دا چاگا عامل لے اذکر اس قالا اذکر یاد کا دغه وخت نو بل با یو نسبت وی هغه بسوی ماضی هغه واقعي په دې نسبت په دې زمانه نسبت ماضی او اذا ضرب دی د نسبت استقبالیه چې واقعي پاکي بل نسبت استقبالیه په دغه ټیم کې یاد کا هغه ټیم او چې اذا نو آینده او بیا والفیزا دخلت المضارع دا اذ داخل شي په سمانه په مضارع ماضی به جوړ کی اذ تقولون اذ يقول بیا بس په وخت بخاری زمانه کې رسوي دا څنګه چې اذا داخل شي په سمانه په شرط باندې د پیدا کوي سو استقبال اذا جاء رسول الله رحمته اذا جاء کله چې راشي راب شي اته جاء ماضی دا یو مسله واخه په دې کې زموږ یو مسله وا غپ پرته وکړي یو زمانہ زه په خانه نه راغلی او شیرګړ نو یو مولا صاحب دا فیصله کړو چې لکه د جمعې په ورځ باندې په باندې کې ولې موسی وی د قوم یې کوم سو نه هوته د قوم زه یې دا به څه وکړي ته نه خبر شمول علی السلام د بت تسجدنه وکړه پیغام د بادشاہ دی یې نو خبره بل مولا صاحب خبر شوی ښا پیغمبر بت سجده کړو ته خو پیغمبر ته د کوبر نسبت ته خو صاحب شو یو خلاص مناظره شو او ځنه ویني راغلی ما وزدانه هیر دی په دې کې زمانه هیر زما په حافظه کې چې زه په اول کالو کدویم کال زه په چوون کې راغلی ما داسې یو سودی ګیره مې راغلی نه مولا شو یا چوون یا پچپن چوون اخر سر کې راغلی خو بس شریر موتی سماته دي جزو لارو د چا حمایت کو چې کوم ساجو ورته وي داغه هغه چون کې په پنځپیر کې چې کوم شیخ دی د دترو او د څنګه کې ګمبد ورته وي په ګمبد کې او بابا تیر شوی دی داغه زیو هغه دوړو صفات پلارو نو نصیب چرته یوس
چې لارو د ډکی صاحب اخصی په خدای پاک صوبخي سبا راغله کدا چې وخت نمخ کې دومره شمله یو داسې او دا چوغې غوسته او سپینا تشکاري او چې ولراوله شو ډیر په خستان د چې اسکو مزیدار موږ څو نه ناستو چا پیژنو د مولا داسې خواته ناستو او دولی ګل چې پلان کې سړي لیکلي دي چې او بوت سجده کوي نو ما ورته پیغمبران علیهم السلام د کفر نه د پیغمبرین قبلم پاک وي او بعدم پاک وي نو سجده تصدق کفر دی دا پیغمبران نه کوي چاری کلی دي مې خلاص الفتاوا شمول پیغمبر دی مې او تفسیر جمل اوس حیران شو دا چې کوم د اسمت الانبیاء قائل دی غیدا شي اوس بل سوي وي مدعي څه وي مې من اذا ترکات ورکا دې چاته سلام د سوک سره دې مدعي وي ای بچا سره خپل مدعا پر خوښ سوچ کو بل زما یو مرګ عبد الله سیم ما دی وی خلک مون پر نه پټ پټ راته وکړي ما ته بل ما اذا سره پر راځي وی اذا د تیر شي زمانه د پر راځي ما تا کافیه خو نه دی ویلي کنه او نه حمیر بدیت نه ویلي نو اذا هو راځي ماضي استقبال په ماضي نو ما په اذا جاء رسول الله ما اذا رسول مطلب د الله مدد راغله راځي آمده ماضی بمعنی مضارع چند جا تیار نه دی جو سړی پورته شو هیبت کرا الله خلق په سپیړو نه اخلاص شو دا ډیره متقصه بهر تغیر دا پکې ورو کې غونډه تکله ایزا او ایزا کې دی معنی یاد و از راضی د گذشته دفعه او ایزا راضی د آینده هغه ټیم کې ستاره کولی پرشتو او ملائک د ملک نشو ملک جوړ کا اصل کې ملک ملک بیا وای اصل ملک نه دی ملک دی قلب مکان شي الوکت ستوي الرساله او مصدر بي دي الوکت معنی الرساله کیسای نو ملائک داغه نه نو ملائک په اصل کې ملک نه دی ملک نو ملک ملک ولتش نو ملک اکلک مالک نه ملک شو حمزه په تخفیف سره لاړه ملک شو الوکت الرساله پرشتو ته ولې الوکت وي ځکه الله دې لیکلي دي مقرر کړی دي څوک عملا سفارشات دي سفارت کې الله احکام رسول پیغمبران ته او په چا کې صلاحیت شته دا شوا د دې لفظ وهي الرساله وهو رسول الله اذا الله رسول دي انسانان ته وكر رسول اليهم شو او دا تا په ملائکو کې دا په بل خبر کوم دا تاریخ ته جمع دي خام ملائکتون کو دا تا د جمع ده تاریخ الجمع جمع په تعویل د جماعت سوی مؤنث اسوق مبالغه او دا تاریخ لفظي نه ګوري ذکا له اعتبار متانس المعنوي په هر جمع کې تاریخ معنوي شته دي نت معنوي و نه وایو دا تاریخ لفظي په کې پروت معنی و کې وته لفظي په کې بل نشم ویلې دا تاریخ څه ده د لفظ په لحاظ جمع په تعویل د جماعت نو دی وای هر جمع چې دا په کل جمع حيث قالوا كل جمع الموصل بالتعويل الجماعت نبی سنوري خبرې وکړه په تاسو نه پوهیږي هو مې وي باید دوستان د سوي چې پرشتو ته بنر نه خزي نو دا لفظ په کلمه مؤنث مؤنث مذکر شو نو د لفظ مؤنث کې دراله شي دي په واقعات کې پرشتي نه په واقعات کې مؤنث دي نه په واقعات کې مذکر لا يسكون بذكورة ولا انثى شرقائت خو په لفظ کې کوم مؤنث کې ټول انسان مؤنث کې دي شي جمع په تعویل د جماعت دا مې ته وبلو اوس د دې پرشتو حقیقت سره واختلف الناس في حقيقتها يدوي بعد اتفاقهم چې پرشته شته سمعن هم شته عقل هم شته سمعن معنی په قران هیڅ کې راغلي عقل معنی عقل خو استثبات کوي یو شی وي دا شی عقل وینه مله دا څه ویني وي نه اکثر مسلمانانو د اجسام دي نورانیه د نور فائدہ دي او څوک هوایت طاقت لري په مختلفو شکلونو باندې کله یو شکل او کله بل شکل او دا الله پیسې دلیل څه دی چې تاسو مطالعه د حدیث کوی جیب اسلام راغی د یو دهیت الکلبی په شکل راغی د خپل شکل راغی یو ځل مول پیغمبر فرمایي دا طرف د مشرق دی ټول دا کړو دومره وزري وي شتک سو وزري وي دا علاقه کله یو شانتي او کله بل شانتي
کله جهادي په شکل راغی اوس هم کې رشي په شي چرته یو خبر دي نه بني ادم چاته مانو یو مسله دا د سنیانو مسلک شو دویم مسلک د عیسایانو دا انسان چې مرشي کنه د روح وزي نه که خی نو دینه شي انس پرشته جوړ شي چې بدوی شیطان جوړ شي انه الانفس الناطقه المفارقه لابطانها الصافيه الخير والخبيث عندهم شياطين بیزای ګوري کړو مانی ګوري نو تاسو امام رازي بت پرستان وای کواکب سبا دي وستوري دي دا چې حرکت کوي دغه پرشتي دا ملائکه رحمت دي دا ملائکه العذاب دي دا ملائکه النحس دي دا فقير فلسفيان وای دا جواهر مجرده دي اوس د فلسفه د قول نه کوي جوهر څه ته ویل شي دا ځان له بل تفسیر وایي اشیاء دي موجود دي پستر کې څوک ني او فخفر استدي الله شتکړ دي او د دین نفوس ناطقون بدل دي ما تاکي نفس ناطق دي دا غير بدل دي او چا پکې عقول 10 دي او زمو په ایمان پرشتي بیا تقسیم دي دوته یو د الله عبادت کوي دا الله په جندل کوي حکمونه مني يسبحون الليل والنهار لا يبطلون سستين کوي غول علم ملائکه المقربون یو قسم دي د اسمان او زمکه تدبیر کوي څنګه چې الله په سلک داغي متعلق او لا يسن الله ما امرهم ويقولون ما يقولون او دې ته مدبرات امرا والمدبرات امرا سوق د اسمان کې دي سوق په زمکه دي شمیر الله تبارک دي ولا يعلم عدو الا الله وفي الخبر اطت السماء اسمان وچنګي دو حتى وحق لها انت اتا هر ځای کې چې دن پرشته پکې ولاړه ده یا رکوع یا سجده ده او دي مختلف په هيئاتو کې څوک وړي او څوک غټي دا شو بیزاوی دا روح المانی دا قشن بیزاوی ګوره د سی تفسیر کبیر ګوره بیزاوی په توال انوار زما کتاب دی وی پای کې ما تفصيلات کړی دا خو پرشتي شوی اوس الله د پرشتو سره بحث نو ولي وکړو نو پدې کې وی نقطه تعلیب المشاوره منتچل خید مشورې الله محتاج مشورې ته نه خو مشوره اخلي او الله پیغمبر ته وی وشاورهم فی الامر مشوره بکې ګوره صحابه سره وشاورهم ته پیغمبرهم ته ته وحیم کی خو مشوره وکې عام خبره کې امرهم شورا خبره وګوره د مسلمان د مشورې مشوره او پیږي او چې مشوره کړی دا حدیث کې وایي هغه سره ناکام شوی نه دی لکه زمو صدر چې اوس ناکام دی کنه د افغانستان مسله حل کول او ځان له وکړه او بیا یې کدا خبره ما وکړه تاسو سره سملای څنګه سره مو او خيار دی کنه مستبد څو چې قامه کوي غزل تو خيار وي نو هر سره راشي په سلا کوي بیا په سپويږي نه خو دې خو نه خبر وي زما سره 5% مخالف دي نو ټول اوس چې خلک تحقیقات امریکا وي 80% دغه مخالف دي هغه په خپل تفسیری کوي او دی وی نه زمانه 5% نو کله یو سوې کله بل سوې بهر تقدیر دا زمو خلق دي اسلام دا وایي مشورې وکوي نو یو تعلیم المشاوره شو دویم د حضرت آدم پیدائش ډیر رټي ګوره د پرشتو سره بحث کوي پیدا کول بحث نه وکړي پرشتي پیدا کول بحث نه وکړي اسمان پیدا کول بحث نه وکړي او دې چې پیدا کول بحث شروع کو چې وکم کنه کوم واظهار فضله دا غرواله چې هغه ته علم دی هغه ته فضل دی په خبره پوښ او دې د پاره کوي چې آدم علی السلام خلق ته وخی چې دا مرتبه دې معلومه شي بار تقریر دادی بکوم قال ویل اتجعل فيها آیات پیدا کړي چې جال مان خلق پیدا کړي یا ګرځوي خلیفہ پدې کې نو انی جعل فی الارض خلیفہ راځي کنه نو زه پیدا کوم پس وکي خلیفہ اوس خلیفہ ستوي دلته وی خلیفہ څوک چې د بل پځې کې نه ته ویل شي خلیفہ پدې کې جاهل اسم فاعل د جار مان تصویر ومعنى كن خلي انه خليفه الله في ارضه پدې مسله کې بحث چې الله خلیفہ دی
د پیریانو خلیفہ دی د یو بل خلیفګان دي درې ونه خبره چا کړی ما ور دي دا پکې ویل شي اکثر علما وی خلیفۃ الله چاویلی بیزاوی چاویلی روح المانی چاویلی ابن جریر طبری چاویلی ابن کثیر نو په دې وخت کې مولانا مودودی د خلیفۃ الله په سلامه باقي ترجیح ورکړي دا الله خلیفہ دی انه خلیفۃ الله تعالی فی ارضه وكذلك كل نبي استخلفهم هر پیغمبر الله خلیفہ فی عمارة الارض زمکه به آبادی وسیاست الناس خلق سیاست بهم کې وتكمين نفوسهم او داغي خلقو نفسه بكامله والتنفيذ امره فيهم ده الله حكمونه وچلای نو د یو طرف زوردار دی د بل طرف زوردار چې نه د الله خلیفہ ورته مو یا چې الله خلیفہ شي خلیفہ خدای هغه شي چې مرشي یا کمزور شي نه جوړ شي یا چرته غایب شي نو الله نه جوړ دی نه غایب دی نه نو لرشه دی وای نو بیا څنګه نو دې دا جواب کوي حاجت د الله نه دی چې قصور المستقله په چا چې خلیفہ نیوي کیږي نه کې کمال دی زکه چې څوک د چانه خبر اخلي دوه ملک سره مناسبت پکار دی نو الله انتهایی پاک او ما او تا انتهایی بنی آدم تو کې او په غلطو کې کمزوري زموږ سره مناسبت دي پیغمبران الله پیدا کړی مانس کې د پاکۍ په لحاظ سره د الله سره مناسبت لري او د بنی آدم تو په لحاظ سره مسلمان مناسبت لري نو دا غني اخلي او دلتی راکړي او دا غي د لپاره تفسیر بیزاوی او مثال ورکړ دی په دې بدن د انسان کې یو وینه ده په دې بدن انسان کې غوخه ده په دې بدن د انسان کې اډوکې دي په دې بدن انسان کې متغذرو پاره وي کرچه وته موړو دا وینه نه غوخه جوړ شي د غوخې نه جوړ شي کرچه او د کرچې نه بیا جوړيږي اډوکې کرچه د یو شی دی چې پوس خوندې هم دي او د اډو په شان رنگ هم دي نو کله کوي ځنې اخلي او ځلې ورکړي ځنې اخلي او ځلې او دا دغوي مفردات وي نه پدې کې بل فائدہ دا چې کوم سړی خلیفہ شي دا قدر دنیا ته ښکارا کوي چې کوم سړی خلیفہ شو دا قدر ښکارا کوي ګوره ته خلیفہ نو یو خو هغه اعتراض چې خلافت ته چي دویم اعتراض پیدا و چې الله خالق دی نو دی خلیفہ شي دی هم خالق ما خو په سیاست الناس کې ویلې تکمیل امور یې کولې انفاذ الاحکام زغل په هرڅه کې نه ما چې په تکمیل امور کې زغل خلیفہ کومه په احکام شرعیه کې نه په احکام تکوینیه کې سپور شو په خبرو باندې څوک دا خلیفہ دې پیان دي په خا پیران خلیفګانو په دې ځمکه آباد ځای په دې نامو څوک دې یو خلیفګان بشي دریوان خبره پېشته نو خلیفہ څوک شو آدم اکته دا خو تاسو موږ په تاسو ټول نعمت ته مای نکمه نعمت راغی په موږ راغی وقيل هو ذو دیم خلیفہ دی او نسل خلیفہ ټول شو صيغه د مفرد مایدا په عربی کې بل عادت ته چې خلک نوم دی واخلي او مراد هاشم لکه نوم په پښتنو کې دا خبره شته په عربی کې هاشم دی او مزر دی او ربيع دی مراد نه قبيله جواز آدم نه دی دا آدم او دا آدم نسل ټول دا پکې ویل شي اوس چې آدم بابا او دا بچي خلیفہ شي نو اتجلو بیا ولېږي دغه چې دا آدم بابا بچي هغه خلیفہ ګان دي نو هغه خدا کار کوي ولا چې آدم شي نو آدم خو نه کوي څنګه وای سبب دې کنه کله پیدا نه بچي به څنګه پیدا شو نو دې سبب شو د دې لپاره اصل کار خو بچي کوي خو چون کې دې سبب شو چې دې پیدا شو نو بچي پیدا شو بچي خدا کار کوي نو د دې وجه بیا واستادي مجازي شي بیا وسرازه یو ډله تیر شي د پتیر شي تاریخ کې حشویه ورته وي هغه پیغمبران هم د ګناهونو پاک نه دي او فرشتي هم د ګناهونو پاک نه عمدني کوي قصدني کوي تنقول فالله اعتراض کی اتجعل فيها تفق دا کار کوي نو اعتراض په الله سي ګناه کبیره او بیا وستوي انسان لا پیدا نه او غایبانه غیبت کوي شاپه خبرې کوي نو دا ګناه نه نموږ على وجه الحکمت لا تفوس اعتراض نه کوي لا سبيل الاعتراض چې الله دا کار ته ولي کوي مې کوه
نجی حکمت پاکه سده فائدہ پاکه ځان پوه کو لکه طالب چې استاد تاسو کې نه اعتراض نه کوي ځان پوه کوي په سبق باندې پاتې شو د چا شاپه شا خبرې کول په دې کې مختلفې خبرې غیبت هغه وخت کې سړی هغه د شرمولو لپاره د بیزت کولو لپاره نه کوي او که نور څه مقاصد پکې بیا غیبتونو کې شپږ اقسام شته چې هغه جایز دي ګنو د پلان کې خزه کوژدن کوم نو تاسو مان تاسو کړو زه ورته چې هغه کوي دا چل د پلان کې لور کوم زمانه پته دا کې شي مستشار محتمل دي دا پکې شته اوس دا چا ویل څوک ټول پرشتو ویلي اسوګو د زمکه پرشتو ویل غیر معصوم دی او عالم پکې دا ویل دا خبره ټیک نه ده اسوګو دا ابلیسو خوشونګي د پرشتو نو د خبره کړې د نسبت ټول ته کې شي دوی ویل دي اصل کې چا دي ویل دا خبره څنګه ویلې به دا کار کوي دا علم غیب حاصل سو کوئی شي نه الله ورته دا هم ویلي دی او دای چې پیدا کوم هغه به دا کار کوي دا غرسل به دا کار کوي دی او ته ویل خو ذکر نه دی شي سو کوئی دا د لوح محفوظ معلومات کړو چې څه بکای بیا اعتراض وکړي جواب خو سره شته کنه جواب ولې وای دا اجازه ته نو دا په وګوره خو نه ګوري کنه سو کې قیاس کړو قیاس پیژن چې د ازمکه مخکې پیرنه بعد وغي بدا کار کوي دی هم دا کار کوي قیاس یو کو د یو د ثقل په بل باندې قرطبي وی دا لفظ د خلیفہ نه کوي خلیفہ چل کوي جګړه ختمي نو جګړه پیدا کیږي جګړه کله په ویني کله په دغوی نور څه خواهشات نفسانيه وي نو د دې وجه خلیفہ نه والکل جائز دي نو خبره توقف شو په دې پوښوي قیاسا علی الثقلین او پلان کې او پلان کې دا ټول په کې درنه شو ونحن نسبح دا وسخلا خپل اعتراض تاکید کوي او کو ته عبادت غواړي نو نحن نسبح مونږه پاکي بیان طاهر سر د حمد طرف سره سر د حمد سره تسبیح په عربی کې ستوي سبحه مخفف لري لاش سبحه لري بوت نو تسبیح معنا بل ته نسبت کول د لري والی تابه مونږ لري غنو د کمزور نو سبحوکا نو نزهوکا پسنگ بلساتو لري بلساتو او متلبسين به نحسبحو متلبسين بحمده هم بوایو کمزوری پکې نشته دي هم بوایو چې الله پاک خستو صفاتو باندې موصوف دي تسبیح څه ته ویل شي صفات سلبیه او حمد صفات ایجابیه ناکاره صفات نشته خو صفات شته ونقدس لك پاک بدو تعالی بیا وای تاکید شو یا مکی کبائر د غټو غټو جرایم او رسو دورو یا نقدس انفسنا ځان په پاک ساتو لکه لاجل مرضاتک استاد رضا ده پاره چاوی یو طاعت راځي کا بل اعتقاد راځي کا او چاوی یو الله راځي کا یو بل سان راځي قالوا بالله اني اعلم زپوما ما پهغي لا تعلم تاسو خبري هغه حکمتونه هغه فائدې منفعتونه ما ته معلوم دي تاسو خبري جنت په پیدا کړی دی دوزخ په پیدا کوما د جنت په دوزخ په خلق پیدا کوما ابتلاء وکوما امتحان وکوما پیغمبران په پیدا کوما نیکان صالحان په پیدا کوما دا حکمت سمال دي انبیاء دي صالحات دي ټول خبرې پکې مو حمید اني علم غیب السماوات والارض وعلم آدم الاسماء وخذ الله پاک آدم ته اسماء كلها ټول اوس په دې اسماء باندې کوئی سو کوئی هر څه وته سو کوئی د بچو نمونه وته سو کوئی الله تخپل نمونه وته سو کوئی امام رازی اسماء صفات الاشیاء وسنه وته اشیاء خود له داغي خصوصیات وته اسو کوئی نمونه شی خود اسو کوئی د الله نمونه والحق عندي ما عليه الله تقاضا کی منصب پیغمبر خلافت خلیفہ څه ته وي چې اشیاء نمونه معلوم شي استحقاق ته نشي سو کوئی اسماء الله بهر تقدیر دی او ته په دې وخت کې د الله پاک نسبت شو علمه خو به ځای الله ته معلم نه وای علمه ورته وای چې معلم ورته ولي وته نو دا یو بل بحث چې اسماء د الله توقیفي دي اگر چې معنی صحیح ده خطبه نه مستعمله
قرآن سنت کرا گئی وای وای نه ولی بعض حضرات وی چې ویل شي معتزله خو دا کم لفظ ترجمه په الله کې جوړیږي وای کوم مهمه د نقصان نه الګ وای مهمه د نقصان نه باقلانی وی مهمه د نقصان نه تعظیم د فارغ مفید وی د فارغ مفید الګ وی او شریعه شنا نه بوای چې کم نقل وی اقب وای نور باندې وای ما د ابن تیمیه په کلام کې یا معلم ابراهیم لستل دی یا معلم آدم لستل دی نو دا سپکه مشته او 72 اکثر علما لا سوي شي نه وای او بل وی معلم مستعملی کی پاګه چا کې چې درس ورکړي په پیسو نو دا الله تبارک تعالی په ځکه جوړیږي چې الله په پیسو درس نور کوي کنه نو معلم او بل خبره پټه خوند یاد لره چې د آدم بابا او د فرشتو استاد سوکو ابلیس کنه معلم ملکوت مشهور خبر دلته سوي وعلم آدم الاسماء كلها معلم شو ارستو سبحانك لا علم لنا الا ما ترى سبق خذ لدي فرشتو ته شا خذ لدي الله پاک دا خبري غلطي چې فرشتو ته شیطان سبق خذ خبره پوښي نو دا ټولي خبر یادوا وعلم آدم الاسماء اسماء خصوصیات په ویل شي نمونه په ویل شي او بیزایی په کې دا شی وایي چې ګوره بالفعل ندي ځکه چې علم غیب شاته حاصل دي نشي او ټول شی علم حاصل شي استعداد او صلاحیت په کې پیدا شو په داس طریقې جوړ کو چې په دې کې صلاحیت شته دي او سره چې وګورئ د ولګي د په استعداد درشته تګي کېږي د تګي نو چې په چا کې د کلیات په وځه کې لکه فرشتو ته کلیات من سره وګي کی چې وګي شي چل کیږي چې تګي شل کیږي جزئیات معلومول ګره ګرانی نو ته یې وخت استعداد پکې كلها او د اسماءونه معلومه شي نمونه دي مسما پکې په هم شخه نمونه خو د چاوي کنه مسما پکې راوته كلها ثم عرضهم الملك دي بيرا مخامخ داشیا چا اشیاء د اسماء دلالت کې پسو په مسميات باندې نو مخامخ کړه مسميات دا هم جراغ چې تاسو زمير مسميات پام څه چانه د اسماء او هم مذکر دی ګوره که اسماء نه اسماء خو مذکر نه دي او هم چې دین دا مسميات دي نو سم مذکر دي او سم مؤنث دي نو دا مذکر په غالب کې په مؤنث باندې سیمګری زمير راشي د مذکر پرشتو ته مخامخ فقال انبئوني خبر راکړي باسماء هؤلاء الذي اشياء بیا امر دی واستي بل خبر کو کله راځي امر د تکلیف وکړه الکه موضوع کوي روزو کوي دا خو امر دی بما یطاق او چې کم کار ځنه شم کوله ما ته وی دا کار وکړ دې سوې یا به امر تعجیزي ښه دې مطلب دا نه چې وکړي کله کولای شي ام به خبره کې دا امر تعجیز نشي کوله امر تعجیز نشي کوله تکلیف مال رضاق نه کتا سرشتي د دې په ځای کې راستو چې زموږ زیات عالم الله نشي پیدا کولای نه پیدا کوي څنګه اي پی ما يختلف في خواتركم من اني لا اخلق څنګه پیدا کوم تاسو نو قرا ولا افضل دا تفسیر مسعود دا سوي کوم پیدا مې کړل د دې چې الله پیدا کولای شي تاسو رښتینی قالوا سبحانك يا الله تعالی پاک اصل کې قال جواب لا علم زمو علم نشته سبحانك دا تمهید دې توبې لپاره اقرار کوي په خپل کمزوري ته الله پاک دې کمزورو خو د کمزورو پاک نه ته پاک دې کمزورو سبحانك مصدر دې لکه غفرانك او لا علم لازم علم نشته الا ما علمتنا مگر هغه چې تاسو ترا کړې دي په دې کې بیا په فلسفیانو باندې رات شوخه فلسفیان وایي د پرشتو په علم کې کمه زیاتې نشته څومره چې د الله علم دی هم دومره علم دی لده لکه څنګه په دې وطن کې بعضي بریلانو نظم سوی د پیغمبر په علم کو د الله په علم کې فرق نشته دی او دا فرق دی چې الله په خپل عالم دی او دې ته الله ور کړی دی یو ذاتی دی بل عطوی دی فرق نشته دی د په پرشتو کې مروي لا علم نشته دا څه وي موږ نشته الا ما علمتنا مگر هغه چې تام ترا کړی دی سپور شي پرشتو ته علم چا ور کړی دی الله او انك انت العليم تپوذن کې
الحکیم حکمت علی په هزان لشي حکمت په عربی کې منه توي او دا حکمت هغه په ته وي سړی د ناکار خبرونه بندوي دلته اوس لفظي اعتراضونه کوم او جوابونه کوم ان کا دا ان لپاره کا اسم شو منصوب شو کنه او انت ضمیر مرفوعه منفصل له نو تاکید د متصل منصوب په مرفوع څنګه کیږي دواړه مرفوع دواړه منصوب یو منصوب بل مرفوع یو جواب خدا چې انک کاف اسم شو انت مضاف العلیم الحکیم خبر شو جمله خبر شو د ان لپاره دویم دا چې د ان لپاره کا اسم دی او دا انت تاکید دی اکه یو مرفوع دی دی وایي جایز دی په مطبوع کې جایز دی په تابع کې هغه جایز په تابع کې جایز دی په تابع کې هغه جایز په مطبوع کې دی لکه رب شاتین وسخلتها شات نه کېره دا درو په داخل دی او سخل خو معرفه ده نو دلته دا جایز شو نو دا پکې بل شو الله یا آدم انبئهم خبرک باسماء پرمون دشو د سینې ما خبر کا ځکه الله خبر دی دوی خبر کا اوس دلته یو بل نقطه بیانې یاد او یار وخت ډیر خلکو نقل کشاف نقل کړی یا ایه النبی کی دلته الله واس کې آدم ته پړو مالي آدم نوح لوط پلان کې خو زمون پیغمبر چې کله مخاطب کین نو आवाज ته نه کوي پړو قران ګور غایبانه خبره کوي محمد رسول الله محمد الله رسول وما محمد الله رسول خبر کوي خو چې خبر سره کوي یا ایها المزمل یا ایها المدثر یا ایها النبی یا ایها الرسول دا څنګه پیغمبر په قران کې الله طرف نه اعزاز یو خبر بیا دا رسول انبئ خبرک اولو فرشتو زیاتی او کمی فلما انبهم ورکه آدم خبر کړ په اسماء فنود الشمال قالوا يا الله لم اقول لكم تستمنوا يعني يمين خامخا لم اقل نو ويلي او هم داخل کوه نم ويلي ونو خامخا ويلي ان عالم غيب السماوات زفقت واقف يما چې مختصر متول دی ویلی وی نو الته پويږي چې عالمو فعل او دا نون پکې مسند الله شو مسند مقدم شو مسند ورسته شو فائدہ کوي سو تخصیص فقط زواقی کې مد غیب السماوات والارض تاسو نه واقع واعلم زقوا ما تاسو ښکارا کوي سو لکه ابلیس چې ښکارا کړسو یا نور چا او سچ پټ ساتي او دلته عامي خبرات سبق دم ٹھیک شو وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هغه ټیم مو یاد کړئ چې پرشتو ته باندې سجده وکړي آدم ته د سجدي په عربی کې تفصیل کوي په اصل کې په لغت کې تذلل مع انخفاض بانحناء تذلل مع تطامن دلته خو به زید شوی ځان سپک غول دي او د اصل ښکته کول تذلل مع تطامن او بیا مثال پیش کې خشیرونه فقلت له اسجد للا وقت می سرقتك ليلاتا فاسجد السجده وکړه ترل اكما سجد الحوافر دیګ دې رکوع ته ګوره د اسن خپوت سجدي کوي تذلل مع انخفاض بین حنان وغيره سرقته شي کنه بشرکه تندای خودلی فقست عبادت او دلته څه مطلب دی سو کوئی معنی لغوی ده عاجزی اختیار کوي سو کوئی نا سر پزمک ولګوي نو چې سجده کوي پزمک من څنګه چل وکي نو الله تبا سجده کوي آدم بیا قبله شي یا بسبب شي یا د قدر دار چې ما قبله شو دلته بعضی وی قبله توب کې خو عزت نه راځي دی ول راځي قبله عزت مند نه اوس متصدی او یا بسبب شي د پوجم ته علوم حاصل شو دو جواب شو دو خبر شو او بعد وی دلته سجده شرعی کی مراد ده الله ته سجده هم کوو په طریقه مخکیده په طریقه د عبادت او غیر الله تم کوو دا حرمت اوس راغلی دی
چې په خا سجدي د عبادت کې شوی دی دا غلط اصول شرعي عبادت و عبادت او بشرك محرم في جميع الاديان ولا دا بسک نو چې لکه دا سجده عبادت وا سجده یا د لغت وا یا سجده د عبادت وا خو سجده طرف د آدم توا سجده د وجد آدم نوا آدم ته سجده نوا سجده آدم ته رب توا سجده د آدم د وجه نوا او دا بيزي بیا اشعار د شرع پیغیخه الیس اول من انا غدي حضرت علي مباركي وافضل الناس بعد الیس اول من صلى لقبلتكم الیس اول من صلى لقبلتكم واعلم الناس بالقران والسنن فخبر پوښي یو سجده شولا د لغت په لاس یو سجده شولا د عبادت په شکل خو سجده به الله تک او د قبله شي د به سبب شي او دام ویل شمه چې دلته معنا لغوي شي تندې پکړو دمو تزلل القياد لکه څنګه چې موږ عليه اول مصلى الخبر پس دو سجده وټولو الا ابلیس مگر ابلیس وکړه سجده ټولو کړه مگر ابلیس وکړه اوس دلته بحثونه شروع شو د ابلیس څوک دی دا بحث هم بیا او بیا اسناد لاش متصله ک منفصله به بحث شروع الکه ابلیس ته وینا شي د کنه ظاهر خود نه شي دې په څنګه راوته نو دا چې کېږي نو معلومي کې د فرشتونه ډېر صحابه او تابعین په دې قائل دي چې دا د فرشتونه دي واختلف الناس چې آیا د فرشتون دي کړه جن ذهاب په یو جماعت دي فرشتن دي ځکه چې سورې کاف قال من الجن او فرشتي خو تکبر نه کوي او د خو تکبر وکړو او فرشتي خو پیدا د نور نه دي او دې خو د نار نه خیر من خلقتني من نار او دې متکبر دي او فرشتي خو تکبر طاعت کی خیال بیکاو خدا غی نه کار وان شو او سو کوئی نه جاهل شو علم تلاش حقیقت بدل شو نو سو دغه دلایل یو سو دا وای خان الا ابلیس ابا انکار وکړ واستكبر ځان غټو غاڼو او شد کافرون نه یاود کافرون خوارج یو ګوره یو سجده ونک کافر شو او سره بشپور نه کته مسلمان درس کړي وړي خبرې کوي دا یې دلایل دی هر سره خپل خولټي مو دې په دې نه کافر شوی چې د سجده نه کړي ابا وې نه منو الله څخه حکم نه منو کافر په دې نه منو انکار نه او ځان غټ وګڼ دا په دی وجه خراب په سجدو پر خودونه ده دا په دی ابا واستكبر باندې کافر شوی
بیا وای وکانه و دې کافرانو نه کافرانو خو جنت تلو دنه بتلو د کافرو نو وکانه و د الله په علم کې د کافرانو اوس خو نه یا وکانه و د قوم کافرانو ته او کافر قوم د دغه حقیقت دغه پیریان د څه پکې ویل شي ته د الله په علم کې یا د قوم کافر ابن فولک او بعض علماء کان من صار اوس کافر اگر چې پاره بحث دی دا پکې بل شو اوس بلې مسلې درس علمي کلام کې یو مسله ده اشاعره وايي د څه بوایو ښا پاقایر کې څنګه دوی امامان دي غټ یو ته ابو الحسن الشریوي یو ته ابو منصور ماتريدي ابو الحسن وايي د څه وايي ښا انا مؤمن ان شاء الله زه مؤمنم کده الله ان شاء الله سره وايي الشریح خدا سي ماتريدي دا پسنګ وي ان شاء الله خو ما شک دی به یم یا باندې دا څه وي نو غني خبره پکې مشته یو اختلاف دی هغه وایي چې دا څه چې ویم خلک دې درالو زه مؤمن یم ان شاء الله اوس راځي نه چې زما شک دی ان شاء الله آینده لپاره چې قائم قریب الوفات کې مذهب څنګه هغه ته ان راځي دی اوس ته نه دی ته مسله موافقت ابن تیمیه رحمه الله بل خبره کوي د مؤمن یو خدای سم عقیده یو د مؤمن صفات دا ټول په ما کې شته او کنيشتي نکه ان راځي کې صفات راځي مؤمن خو یم په دې کې مشکل شي خو د مؤمن صفات را په ټول شته او کنيشتي نه غوي دې ته راځي ابن تیمیه خلاصي وي یا د وفات دی ٹھیک شو بیا عقیده تحتاویه ګوره تفسیر ابن کثیر ګوره وایلیس د مصر یو لوی عالم دی د شافعي استاد دی د مالک شاګرد دی ابو حنیفه شاګرد لیس وی یو سړی منځونه کول او په هوا روان دی روزي نسی او پلان کوي دا بنه جذبر دی ولې جذبر نه ده په هوا روان څه معلومه ده انجام به صحیح پوي کړه یو سړی به هر څنګه وي او ته چې رښتیا جذبر شو نزبر کوي مخه او غالب ګمان کې دی چې خدا په صلی مکوا چې کې دی شي او دا کې دی شي په هم شته دی په خبره پوښوي نو اظن على الخارق قد يكون على غير ولي بل قد يكون على الاصفال الكاذب اذا رايتم الرجل يمشي على الماء والرجل به يبتع تلزمه نسبر اصل کې نه کوي شي الله لقائم ور تاسو کو اصل کې دا چې د الله حکم من یو کلام دی صحابه کرام نسبرګان پوښتنه خدای کرامات څه وو دغه څه دي اغه وی نیخشا ان الذين قالوا ربنا ثم استقاموا فاستقم كما امرت اگر نیخش پدین دی نه کرامت ته پشته کړي شي په کرامت باندې اور شوی کرامت خو دی ولید خدای سره دا څه کې په قران کې یو بل سره مراشي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان بلعام یا وسوچي مستجاب الدعوات سره پیغمبر راغی او خیری او کشمیر اول خدای پاک لا خبر کرامات هم لړ اوس برکی هم لړ واسه نو پدې باندې ځان پوه کوي پدې بلدو کې کېږي یو سره دې ته ګوره چې موږ پټین کوي کنه کوي موږ نه کوي خسړې ده موږ نه کوي بس پوه شو روزي نسی وینا خسړې نو پس خسړې اج کې کنه کوي وینا پلان کې کاکه داس برنه ګوري زبر بده ته ګور چې قران سنت ته معیار پوتوي نو پدې وته ګوره د قران حکمونه مني کنه د رسول هم حکمونه مني کنه مني کمني ټیک ده کنه نو خبره ورانه بس دا پکې هم یادو نو دا پکې هغه زمونږ شروع کړل او ستبه بحث کوي وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه ويا الله يا ادم
اوسېږه ته او ویسته دې اوسېږي په جنت کې. علماء بیا وی دوړ پی ویلې فکر خو یا آدم او حوا او دوړ ولې ویل یا آدم او حوا وینا اصل کې وسول د آدم مقصد دی حوا خداغه په تبع په مرګتیا کې راغله نو زکه ویلې یو خبر شو او بیا انت پکې وراغه د طالبان پوي ضمیر مرفوع متصل کلکو په انت سره چې زوجوګه په عطف شي دا پکې بل شو. او بیا وایا چې مذکر ته هو اسکون وي نو چې مؤنث ته اسکونی به نو اسکون اسکونی خو دې نه ویلې نه څنګه ته امر کېدی شي وایا تبع ده کنه یجوز بالتابع ما يجوز بالمطلوب دا تابع دې اس په جنت کې بحث جنت کم یو جنت دی بعض وی هغه جنت ته چې موږ ورته زو دار الثواب دغه جنت دی بل جنت کم دی معقول هغه جنت کم دی بل ودغه دی او بیا احادیث هم ګوره چې موسی او د حضرت آدم قصه او مناظره ده کنه تاسو حدیث ګورئ د آدم او د موسی مناظره نو آدم په غالب شو موسی علیه السلام ته ګوره آدمي ته الله په خپل پیدا کړی پر شي ته ته بیا د خپل غلطي په خلک جهان جن دغه زموږ راکوس کو موسی علیه السلام دا خبرو کنه آدم علیه السلام ته الله پیغمبر کړی ته د کتابونو درکړو نو ته په تورات کې څه معلوم شو چې زموږ د پیدائش نه مخکې دا فیصله نه شي موسی علیه السلام باندې آدم علیه السلام غالب شو په خبره پوښي خو هغه جواب داري چې دا خو په دنیا کې اسباب د خلک وي دا خو د اسبابونو بالاتر خبر شي اسباب لا ختم شو د دې وجنه کوم غلطي چې ما کړی دا او الله معاف کړی دا ته پوښتنه به حماسه مکه واسطه په خاله کړو دا مې کړو هغه پرې دا نو یو خود دغه شو چې دا جنت چې کوم خلک وي دا غن لري مې ولندې ګوروي الله جل وعلا معتزله او مسلم ثاني اناس دا بل جنت دی الله په دغه امتحان د ادم لپاره یو باغ د ایران او د کرمان په مس کې څوک په عدن کې څوک په فلسطین کې څوک په شام کې او دغه نه او اهلتو کوم شي دا مطلب چې اسمان نه کوم شي دا یو شرط دی لاړ شي ځکه چې الله پیدا کړ ادم پزما کې نو کله کې ذکر شوی دی چې ادم جنت تر شو الله یې پزما کې پیدا کوم پزما کې پیدا نو اسمان جنت په کوم نه وو چې ته په جنت ته نه کې یو اعتراض پکار خدا او بیا په جنت کې الله یې اسمونه کې لغو ولا تقسیمه په جنت کې به ګډي وډي نه دروغ پکې نه الا قین سلام دې کې الله غوښو ابلیس خو به دروغ ویل وما هم من هذه المخرجين لجنة يستنش كده ياخد يوستا او جنة تخل دار النعيم والراحة اكتخ دار تكريم دار بخري ودار بنخري او ابليس كافر وديه وتسنگ دم نشو بل رواني پاك دا الله بحكام خلافهم شي كده انت خلافهم شي دا طول خبر شي دي والأدلة متعارضة دلال دي طرف ودي غير متعارضي فالاحط والاسلم هو الكف احتیاط دار ځان قرار کا بحث په مکو الیه مال صاحب التاویلات پوښوي کنه نو دغه شی ابن کثیر ګوره په دې وخت کې نور تفاسیر ګوره ټول دا اختلافات په کې امام رازی نقل کوي او تاسو په کې فیصله مکوئ راجح حاصل دی خبره یې دي خو فیصله باندې چې دا فیصله کوي دا چې کوم خلک دا ایمان دی او دا چې کوم دا کفر دی دا چرته ونه کی راجح به زما په راجح دا خدا خبر دا یو دا بل په کفر رواني په غلط رواني څه باندې کې ښه په احتیاطي مسلو کې بدا کې دلایل متعارضي خبر اخلاص اوس حواء کله پیدا شوی وقال كثير ولا يقول بهم انه لقد قبل الدخول سوقوي حواء په جنت کې پیدا ده سوقوي حواء د جنت نه مخکې پیدا دی زلمه د حواء د جنت نه مخکې پیدا او ظاهر آیات ته وي اسكن انت وزوجك الجنه معلومي چې مخکې ده کله امر به معدوم څنګه کېږي چې موجود نه اگر کله الله پایله کې موجود وي په خبره پوښتنه ته پکې راځي اختلاف شته په دې کې اختلاف دی جنت کې پیدا یا تمخ کې پیدا دی جنت نمخ کې پیدا دوار ته حکم شو وصل شي او په اسكن کې راځه مستر دا امر شو د چانه د سکون نه غوري
چې سکون شي اسكن خوځيږي ونه نه اسكن وسيګه من السكنه څنګه چې ته حيث شئتما کم دې خوخيږي معلومیږي چې په ځای ناس ته بیا وته په دغه کې را اسكن خوځيږي مو بیا وته څنګه حيث شئتما اسكن وسيګه وكلا خري من هذا جنتنا لم يوجد رقدا فراغ خبر اخري حيث شئتما كم مقام کې استاس خوخيږي علماء لیکي چې آدم بابا اعتراضات او سوالات ختم شي ډېری ونی دي دا یو دغه مخره نو ټول کړه دا نه چې وګورو کې چې یا الله خدای یو ونه ما وصل کړی نه هيڅ ازاحه للعذر في التناول مما حضر شباني ونکه چې ما ته شی باندې کړو نو څه نو دغه دغه ولا تقربا ذکرږي محاشر دی ونی فتكون الشيء بتاسو من الظالمين د زیاتی کوونکو نه خپل انفس باندې دا ونی ولا تاكل اصل مقصد لا تاكلا دي مخري خو عادت دا ده چې سره ولکن لون ذکیږي او چې ذهن خواهش پیدا کیږي هذه وجده خاله هم ورزيخا کم شي چې نارواوي داغه خواله ورتل نارواوي کم شي چې رواوي داغه خواله ورتل هم رواوي هاي کې ثوابي جمعات کې موږ کول فرض دي کنه جمعات جوړول هم خدي جمعات تتلل هم خدي نږدې کې دلم خدي قدغو هم خدي ورس خدي او بدفعلی کول د زنا په شکل نو ناروا دي نتلل پس ناروا دي نیول پک ناروا دي خبره پک نه ټول اسباب ناروا دي نو ولا تقربا مورسي ظاهر هذا النهي التحريم روح المالي او منهي اكل د ونه دي لیکن د نزدېکتنا لري والو شو پتا السماء ونه ویلي فتكون من الظالمين ویلي او ظلم مستعملي کوي په کبایر یتقوا الكبائر دا پکې رابر شو ولم يكتفي الظالمين بلکې من الظالمين هغه معلوم خلق چې خلق دي اغي دي اوس د دینه پس کما ونوا چې مخري دی ول اولا عدم القطع والتين مخکې یو ځل په دې کثیر کې ویلو قطع مکول د انذر ونوا خدای په انګور ونوا خدای په غنم الله بس احوط لالت ونوا الله وتخذ له نكته ظالمين وان كنا كبيره جو خلاص شو من الظالمين معنا الذين ظلموا بارتكاب المعصيه يوا او نقصوا حدودهم خپل مرتبه کما کړه مسرازي ولعل القربان المنهي عنه سبب ظلم الذي چې دې سره عذر نبي اوس بحث بیا کو دومره اوس فلا چې دا نه تحریمی ده کله تنزیهی ده یو بحث ته او داغین پسو چې تحریمی هم شي نو ال بیا ګناه ده چې دې هیر نبي او چې هیر نه بیا ګناه نشو جوابونه مختلف روان دي زوی ته ولا هذا القول چې دا کوم شي د پیغمبرینه قبل دي لا بعد لکه دا عمل کوم معتزله او ظهور د دې خبرو د پیغمبر مخ کې کېږي شي دا قول د ابي هذيل له د ابو علي او نه حمل نه ته پتنزي دغه دا هو یې دی وسره نو په دې مسله کې هم بحث روان دی نو اوس پکې تفسیر کبیر زما خراب شوی دی او ډېر غټ تاوان الله پاک را کړی استاد الله کار دی چینجو خراب کو دو دیش جلد کتابو ګډوډ شو سپکې خای سپکې وران په دې مسله باندې هغه خسته بحث کړی دی اوله مسله چې پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام معصومیت تک مخ شروع کی شیعاګان وې د پیدائش معتزله وې د پیغمبرین نه د ځوانین چې بالغ شو ګناونه باندې او سنیان وې د پیغمبرین سنیان وې پیغمبرین چې پیغمبر شو نه معصوم نو دا د سنیانو مسلک شو یو خبر شو دویمه دا چې پیغمبران معصومیت څنګه ده نو وايي امام رازي رحمت الله عليه چې په اتفاق نه د کفر نه مخکې د پیغمبرینا ورس د پیغمبرینا معصوم دي د کفر نه مخکې
او رستو معصوم اعتقادیات پاتشو اعمال نو خوارج کې یو ډول فضلیه ورته وي فضلیه یا فضلیه اغي وي دا ګناهونه هم کفر دي ناغوی د کفر ته کې دي په نه پیدا عمل د اخري په لحاظ نو عملي کفر کې دي ځکه چې عمل غلطي هو کې دي دا فضلیه یا فضلیه دوشوي دریم خبر دادا چې پیغمبران علیهم السلام چې سکهي کنه د تبلیغ په لحاظ چې دې رسي د پدې کې غلطي کې قصدن نه قران معلومي یو ځای برش تفسیر کبیر کې لهمت طائفه ايو قصب کړو او یا الله په وی په خبره پیغمبر ته وی ولو تقول عن بعض الاقاويل لاخذنا منهم بالوتين کله فما درو کوئی زبې اخلاق ولسم شي کوي قصدن خو نه په سهون کې اختلاف ته سهون غلطي کوي کنه کوي سو کوئی کوي اکثریت وای نه دریشوي سلور مراشو افعال نو په افعال کې بحث روان دي چې افعال کوي کنه کوي نو بعض وای کبایر کوي سهون یا سهوال بعض په کې د عمدن قول لك حشویه کوي دا پیغمبر قبل او دا غینه پسو صغائر کې بیا بحث دي سو کوئی جبایي عمدن صغائرم کوي اکثر علماء یې صغائر نه عمدن کوي دا بحثونه روان دي دم پکې سنسو بحثونه کوي نو تاسو ته یو څو کتاب وسخیم دا بیزایی شو چې بیزایی تو خیمه نو تاسو را جواب شته او جواب وکوي وای دې د کشاف تابع او کشاف معتزلی دی او کشاف ولوی تام یو جواب دې ماته چا کړو تاسو ته کوم او کشاف کې نشته اسی بچا ویلی نه نو چې څه خبرې کوي او به حواله ورکړي نو دا سره مسله څه بحث کوي یا به دا کتاب نه کتل او ځای به خیر چې لکه خو اکثر د کشاف مرګره دی جو په دې وخت د کشاف مرګره شي نو دا به ویلي تنبيه وقد تمسكت الحشوية بهذه القصة في پیغمبر المعصوم دی اول آدم بابا پیغمبرو او نارواي اکړو او ناروا چې ګناګار شي دویم الله ورته سب ظالم شي او ظالم مدعو نعوذ بالله لعنت الله الظالمين دریم الله ته اسناد او استیار غي سلورم الله ورته توبه واسا او رجوع کړه ګنانا خیمانه شي پنځم اقرار وکړو زه خاصر بد الله مغفرت الا تغفر لنا او پښپغم د ګنا نه انده په ولي وشه جامع دي ولي وسره شي جنت ولي وسره شي زمګه ولا والجواب من وجوه سلور جواب اول دا چې په دې وخت کې پیغمبر سو کوئی بیزای که سو کوئی وو دلیل پیش کړي دا جواب چا کړی امام رازی دا جواب چا کړی دا حسن الشافعي غریب القران لم يكن مثله والمدعي مطالب بالبيان یو جواب دویم جواب دا نه تحریمی ده تنزیه ده ظالم بشي نه غته مرتبه به خراب شي او ظالم لانه ظلم نفسه هذا بترك الاولى قران چوي فنسي ادم او عصا دا جواب نه وسو توبه وینا او توبه شولا دغه چې کوم مرتبه ته تشیل لري چې او واپس شي دریم دا جواب دی چې دا ناسیان شوی دی او ګناه کبیره له جوړی چې د قصدن عمدن او د ملامت سو ولی ځکه ځان د بچ نه کده اسباب د نسیان درې جواب شو دریم جواب دی دا اجتهادي غلطي شوی ده اجتهادي غلطي دوه قسمه نهي تحریمی و د محمول کو پسو پناه تنزیهی دویم پدې کې بیا نهي د نه شجري معين نه نو نهي د شجري مطلق نه د نوع نه او د محمول کو پسو باندې په معين سرور جواب شو د پیغمبرین قبل شوی دی یو جواب نهي تحریمی دا تنزیهی نه دا نهي تحریمی دا خود نسیان شوی دی او په نسیان باندې خو ځنی وای کی نو ما پیغمبرانی وای کی یا اسباب ځان بچ کړی د اسباب د نسیان نه دی او یا اجتهادي غلطی شوی دا اجتهادي غلطی کې دوه طریقې یا نهي تحریمی او د محمول کو تنزیه یا نهي او د شجري مطلق او د نوع نه او د محمول کو شخص معین چې دا وایي دا چا ویلی بیزاوی
جواب درځي وای دا بچ ته څو خراب سړی نو بس وای کنه بل جواب کومه سړی نشم کولی چې دا چاوي خو بهر تر دا کشاف مې غسل دا او دا کشاف په خبرو هوسه دي ما د کشاف غلط سړی تاسو مخکې ما ویل معتزله وای د پیغمبرین نه د ځوانۍ نه ګناهونه کوي نه هته پیغمبري په دوران کې کړي او دا کشاف ویلي نو له ځان نه راوي کنه کتاب ګوري نه اسی وای فإن قلت الخطيئة التي أهبط بها آدم ككبيرين كبير خلاص جزء الأنبياء وإن كانت صغيرة نو په دغه د جامع کې ولې وستل شو او د جنت نه ولې وستل شو د جنت نه ولې اسمان نه ولې کو شو او اسناد د غیر اسناد ولې شو او الله وي پنسي آدم او توبه دغه قلت ما كان الا صغيرة مغفورة مغمورة ګناه وړه او په اعمال د قلب باندې مشتمله و اخلاص پکيو افکار صالحه پکيو اعظم طاعات او انما جرى عليه مجرى دې لپاره جوړه جرم خلق تکاري دومره خطرناک دي نو غټ فريدا تعظيم الخطيه وتبجيل لسانها وتحويلا او دالي تفصيلا من مشهور لپاره چې بچیم د ګناهونو ځان ساتي کشاف داشغه 129 او ستا حواله ده دا کشاف نویلی او کشاف په غلط روان دي مثلا بس دا زموږ عادت دي خو عالم دی محدث دی مفسر دی او خبره ورسې کوي ته حرام نه څوي دا کوم دی وای پوه شو کنه احتیاط وکوي ښا چې ما ته خبره کو تاسو باندې طالبان ته مې سبق ما چې طالبانو سبق چې وایي په حوالو غوړې اعتماد مکوې دا امر ده چې زمانه دښمنۍ راغلي ده د ډلو د پاټو راغلي ده د پاټو تقاضا ده چې زب لازمه اخفادي خوې ما تاسو به زموږ په حوالو اعتماد وکړئ بیا جو خوېږي زب د کتابو تاسو کشاف انکشاف په خودشت دي نو دا یو بل نسخه وږي دا یو نسخه هغه د اوس نشته بیا بل جواب کې دا جوابونه باندې پوښی کنه دی وی ولا عد قوت شواقش قبل النبوة لا بعدها دا معتزله وی دی وی دغه وخت دا نه هیر شي دي او بیا راځي اصول زمي وقول ابن غزال ولا هم حمد تنزيهمك وقصدا وعمل الشيء له خسر داغنا دا نه هیر شي دامه تداوي اوستتا شرقایت ویما دا شرقایت ګره ابو الغنی کله دې چاپ کړی په خانو دم په دې ټول درسونه کې پروت دی خو سره دا غیر چې کتاب راوړي بل څه وایي بل څه وایي نو لازم دا قاعده کتاب كلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله ذكر ما نبوت رسالته الناس صادقين ناصحين او بیا ورسل غینا وفي هذا اشاره انبياء معصوم دي دروغ ولا خاص شریف مبارک اوس مخکې ما خبرو کړی عقیدو کې پاک دي خلافا للمعتقد الخزيليه هغه اعمال کوي وتبلیغ احکام ارشاد الامه اما عملا فبالاجماع اتفاقا واما سهوا فعند الاكثر سهوا غلطي وفي اسم سائر الذنوب تفصيل معصوم دي كفرنا قبل الوحي وبعده بالاجماع دارنګ تعمد د کبیرونو کې عند الجمهور خلافا للحشويه خلاف پدې کې دا کبیرونو کې سمعي دلیل دی کا عقلي واما سهوا په هر سره په جوز نقصرو اما الصغائر فيجوز عمدا عند الجمهور يجوز عمدا دا غره کې بیګا مالک لري الله مسب تو ګور دا په موږ لګي خلاف الجبيات پای څنګه وي صغير عمدا ويجوز سهوا بالاتباع الا ما يدل الخصه كسرقه النوړې پټول دانا لكن محققين شرط لګي چې خبر بشي فينتروا هذا كله بعد الوحي الوحي نفس واما قبله فلا دليل چې مطالعه شروع کې استفتاګانی وګوري یو ځل استفتاء شو پاندې دا حشویه وایي چې د پیغمبرانو قبل غټ ګناهونه کیږي بل چاندي ویلي دې سوې دا بعد الوحي دې کتاب یې سوې دی بل سوې دې وځ تاسو زوینا کوم چې کوم څه دې کتاب حواله کړو کتاب په خپل غوړه زما په خبره اعتماد نه کې کتاب په خپل غوړه وذهبت المعضل الى امتناعها لانها توجب النقطه المانع اتباع فتبوس والحق اغبرك چې نقطه پیدا کوي لکه مور بدفعل او بدفعل هو هغه صاحب دلته بس ومن الشيعه شيعه چې ګناهونه کوي صدور صغير دی کوي خلل وحي بعد شيعه یې استنشي کوي
یو خبره کوي چې حالت دی راشي نه اظهار د کفر کول شي لیکن جو وضو اظهار کفر تقدیر 102 صفحه لسته شرقای او زه پورې په درسونو په کوم درس کې پروته زما په درس کې په پینډای کې دی او په لاهور کې دی او په کراچي کې دی او په تمامه دنیا کې چلےږي اچا نه کوي دا مسایره ابن الهمام وقد ذکرنا موږ ذکرې عصمت پیغمبرانو به د کفرنا موجب النبوت کفر فلرشو او د دین ما سوا دا مقتضا د پیغمبري دا چې پیغمبر شنه ګناونه ونه کوي وقت له فيه بقي تجب اسم الكبائر مطلقا دون الصغائر عمدا والمختار زما فلس العصمه د دوارنا الا الصغائر مگر هغه صغائر چې نفرت نه پیدا کوي خطأ في التاويل او سهوا ندلتا بیا لان بیم بحث کئی انه كان قبل نبوته او دی نبی پست دینا او داغین پس ومن علم عطلته الكبائر قبل البعثة ايضا للوجه الذي منع عقیقو کبائر نمانی بخاری عمران یکو دا پیغمبر دا زوانین شروع کئی حتی عقیق سویلی دا زان نارب یکنو کتابونه یو سوی امون بل سوی دا کمزه شو 222 دریدش سلو دا مولا علی قاری شرفیق اکبر پاکی دا سی ہوا چې پیغمبران علیهم السلام داسې دي او داسې دي او دا پلان کې نه مني 56 صفحه شپږم 50 صفحه عليهم السلام كلهم منزهون الصغائر الكبائر والكفر والقبائح وقد كان منه زلات وخطيئات زلات وخطيئات وخيدل الى اخره ولا يكي وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل لا اول فك شرقائد دخلته لاولو یا فعال دا پیغمبر سلو قسم دی واجب دی مستحب دی مباح دی زلت دی چې بلا قصد وی لکه وضو یا خطا هغه تسوي زلت بیا الله کار کوي لکه قیبتی شي ملکو یا هذا من الشیطان یا الله کار کوي وساله او داوی پیغمبرین قبل وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل انهم معصومون الكفر قبل وحده وبعده وغير تعمل الكبائر عند الجمهور خلاف الحشوة واما الصفوان فجوز الاكثرون واما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور خلاف الجباية والطباية وتنسهون بالاتفاق الا يدل واما قبله فلا دليل على امتناع الكبير خلاف الموت ومن الشيء اسم المستغيث هذا شرقات شو ونسر صفحة مطالعة كون بیا عصمت ستویل شي واذا الله فضل الانسان اختیار کړی السوقوي دته یو وقال ابو عصمت فضل د الله او رستوي چې نه عصمت او منافي د حکمت دغه څنګه نه دي نو چې نشو طاقت شته دي دا هم بحثونه مطالعه کوو الحشوة دا سوق دي مولانا قاضي ثناء الله انبياء معصوم كانوا ادم نبيا وتكب وجيبا نو نبي غبر والمدعي مطالب بالله او كان نهي تنزيهي ظالم خاسر لانه ظلم او فعل ناسيا او فعله بسبب اجتهاد خطأ في جهاده بحسب ان نهي تنزيه او لشرط لا عيد تلك الشر فتناول من غيرها اغسل جوابه جبي زيوي اقدر يوكم شبيتما جلده وهر تقدیر چې تاسو مطالعه کوئ دا ټولې مسلې به تحل شي خو چې مطالعه نه کوئ او زما خبرې منئ جزء تسمع قواعد او بیا کتاب په خپل مګورئ یا کچاته کتاب راغستو وای دا بچا بل چلی کړی جواب آسان دی کنه نو کتاب به یو سوی او ته بل شانتی دی نو کتاب بیا پړی اسی دی وای شل ذل خبرو کنه مستثرمون علم ان فی هذه تهدید عظیما من كل المعاصی پدې کې لوی نقصان دی سوچ تصورو کی ماجرا لازمه بسبب
اقدامي چاگه ذلت صغیرو کو ناغد پارا سوم یری بیاو یا ناظرن یرنو بعین راقدی وکتن کیا دود سری پسترگو ومشاهد الامر غیر مشاهدی اینی خورینی نو تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي تمالري په اوسه ګناه بل ګناه سره تمالري در الجنان ولل فضل عبدي جنت لا تسمع عابد ثوابات ملوشي انا نسيت ربك يوم اخرج ادم ربنا يرشد مكادم يسو من هاي الدنيا بذم پيو غلطه باندې تفسيري ابن كثير یا قاسي سبحان پوښوي اوس پاتې کی یو خبر کوم چې مولانا مودودي سوي غاډي وړي کمی خبر کړي رسائل مسائل راوړو جلدی اول راوړو 126 راوړو د 127 راوړو سوال وکړه او جواب وکړه او بیا شو سوال دا دی چې آدم پیغمبر او دا غنا د الله د احکام خلاف ولې وشو پیغمبر خو معصوم سوال پیغمبران معصوم دي او د آدم له ولې وشو دا ولې معصوم دي او دا وخت ولې وشو سوال جواب اجمالی غونډه خبري نو تاسو تفصیلی ذکر په یوه په خبره د پیغمبرین مخکې یو قسم معصومیت یو د پیغمبرین ورستو بل قسم معصومیت اوس پوه شوې کړي په شته بیا تګردار وکړه دا خبره هغه وکړه چې دا ګونو کې د قصې ویلا بیا یې دویم خبره وکړه دا خبره هغه وکړه چې دا ګونو کې د قصې ویلا بیا یې دویم خبره وکړه چې د پیغمبرانو معصومیت او د فرشتو معصومیت په فرق پدې ته پوهې فرشتي چې دین هغه بدفعلی نه کوي زنا نه کوي طاقت نشته دي پرې مال نه پوری خود نو طاقت نشته او د پیغمبر آدم طاقت شته خو ځل نه دي نو دایوي او دا خو د پیغمبرین قبل شي او د څه خو د موسی علیه السلام لوی ګناه شو بس دغه دی وی لوی ګناه د پیغمبر نه لوی ګناه شو پیغمبر نه لوی ګناه شو بس دې شو اشور روز نو مولانا مدني مرحوم سوي تاسو رشته چرته مکاتب کته یو ګورم ان سلام وی پیغمبر نه کله کله د غلط فهمۍ په ګناه باندې د غټه غټه ګناه صادریږي یعنی کفر صورت یعنی کفر صورت نګور الله موسی ته خپل کتاب ورکړ او دا چې غوسه شنو کتاب یې موږ راس کنده ګناه کې بنه شو ضرور به عزت یو د مشرور به عزت چې د طرف کې نه دا صبر غلط خصولتن وکنه حقیقت ته خدا مطلب نو هغه ته خواږ نه کوي دا غټه وته وای نو غټ نه کوي حوزل ته یې غټه وای نو وسه ورانه شو مخالفت دې نه اسی مخالفت دا نه چې مولانا مودودي معصوم دی د ګناه النفاق دی نه اسی الزام سره چې لګی کنه پکار انصاف دا چې څوک غلطي وکي حق غلطي ورته وایي زیاتوي هم مو کم وایي هم مو د ځان زیاتو مو د ځان نه کمو مو چې صدقه وایي او کتابونه ګور کنه دا چا کتاب دی دا سنیانو کتابونه دي دا چا دی تفسیر ابن کثیر دا چا دی روح المانی دا چا دی دا شرقایت دا چا دی دا بیزاوی دا چا ده دا مصیره دا چا ده دا شریف اکبر دا چا ده ځان نه بو او بیا وسوي ونسوي چې وراني اسی وزر ولا کنه وای خو خمینه نه مړکوم اوس عمر دې کو مړکې جمعه ده اوس په دې کې څه کار چې پس درو کوی الزامات لګي ځان نه بو او بیا وسوي ونسوي چې وراني اسی وزر ولا کنه وای خو خمینه نه مړکوم اوس عمر دې کو مړکې جمعه ده اوس په دې کې څه کار چې پس درو کوی الزامات لګي کله یو څه او کله بل څه او کله یو څه او کله بل څه نو ځان خبرې مکوئ او دقیق مسله ده ټیک شو په خبره بس زمونږ علماء دا مسلک دی چې پیغمبران علیهم السلام د پیغمبرین قبل د کفر حقیقینا او د کفر سیورینا بچو او د پیغمبري د دوران کې کبایر ته امکان د جواز شته دا کوي کبایر ته وشي نو یا سهون وشي په هیر یا اجتهادي غلطي وشي نو علاوه کبیره وای د قصدا و عملا يرم نه یو خپ سوچ فکر دی روان شي داسې نه کوي یا سهو شي یا اجتهادي غلطي وشي
او د پیغمبرانو سره څه باندې کېږي چې هغه الله اعتراض کوي کلام موسی علیه السلام په خپل سر کې مړ کوي هغه نه شیطان دا کار غلط وشو یا الله په کوئی عصا ادم او الله یو ده ټکړو نو دا الله په طرف نه غلي او تاسو کتابونه غلي چې پیغمبرانو زلات قابل اعتبار دي مولا القاری او خبره کړی او جواب کړی اعتراض زاده چې پیغمبرانو باندې په ورپسې کېږي نو چې داغي نه غلطي کې په غلطو کې ورپسې کېږي شي وای نه نو څنګه چل کې دلته خو اجماع چې تابع وکي او دلته دا هم وای نه کوي چې داغي نه غلطي چې وشي خو بیا ودا څوران مدینه مالي چې غلطي نه جواب چې کومه خبره الله مستثنا کړی دا باندې کې دا تلری کا باقی څه کوي او د پیغمبرانو افعال یو پکې زلتم دي خویدل نامناسب کار ته وشو خو پکسنا زلت سره په لار رواني خو یو نو ده خدای نه وایي خو دې زلت بل پکې خصوصیت بعضی خبره د انسان خصوصیت پای کې مطابق نه پینځه بیان کې ته پینځه کول شي نشي کولای به مہر واده کول شي ته موضوع کول شي نشي کولای دې ته څه خصوصیت بعض طویل شعادات دا عادت دا پلان کې شیخ خو پلان کې بده شو پلان کې به خصوص پلان دا عادت په دې کې لازم اند کا کوي وکړه کنه کې مکو فرض واجب سنت مستحب په دې کې به اتفاق دا درې لري کا او باقي نو دا مولا قاری په 171 صفحه یا 70 71 یا 220 کې په جلد اول د مرقات کې تفصیل سره نقل کړی مطالعه خلاص د دې نه پس یو دو اعتراض نور دي آدم بابا ته الله ویل دي چې ان هذا عدو لك دا یې بيست دشمن دی دا باندې مانی به څنګه مانی یو اعتراض بل اعتراض چې آدم بابا جنت کې ناشته هغه جنت کې بل جنت کې جنت کې ناشته ابلیس بهر راسته دې څنګه ورسېد نو جواب دا سو کوئی قاصد لے گا سو کی لے گئے اتباع ظاہر کہ شیطان دی اسنادی مجازی شو شیطان رسول وصل شیطان یعنی بلا واسطه یا دې دروازې تر اوته دي حوا دې دروازې خواږ دی ولاړ دي اول تا ولاړ خبرې تلو شو یو بهر دی بل دن نه څنګه ورسېد داسې ورسېد یا چې خبره هي رشوه الله ورته دا دشمن دی او خبر یې رشید مو دشمن دی خبر کړه اوس پات شو درسېدو خبره خو دغه شو او بل هغه شکل هم بدل کړی دی چې زه هغه یم زه بل سره صورت بدل کړو ادم ولته یا صورت نه بدل قسم یو هو وقاسمهما انی لکما للناسین زه استاد خیر خوایم نو ته چې الله په نو قسم کوي بدلو خوري خدا به رښتیا کنه خطا شو نو شکل بدل کړی دی دا ویل شو قسم یې خوري زه په دې کې نه چې قسم خدا الله په نو قسم نشي خوري دا وایي ټیک وي نو وسایي څنګه شو نه مې څوک نه ګل یا دې شو یا دې دروازې تر وځي او الته خبرې کوي نو دا ټول خبرې خو علم د دې خبر الله سره دی خبرې وکړي جوابونه مو کړو اعتراضات تخش خلاص شو دلته سادي وإزدار عليه اللعنة كان بكذب دروغ مقاسم فيه الله سوق دخل الجنة ابتلاء مخي سوق انت بتلیر شو فاغد عزت په شکل له سره وزیر اعظم د بنګین راوځي بیا منتزي وزیر اعظم زما په خاصه پکې راست مو وزیر اعظم زنه زره وځي شو او بیا هم چرته سره خدمتګار په شکل دروکار په شکل باندې وزیر دي دا څنګه سوق اقامه عند الباب پناهما وفتحنا وقيل تمصر بسوره دابتين ځان شکل بدل کړو په دخله اسوق بعض اتباع مختلف نور خبر فاخرجهما يستل دوارا مما راغينا كان فيه دا هغه نعمتون چې دوار پای کی وقلنا ویلنا دته سوی الله را وستنمو شیطان را وست اسنادی مجازی دې سبب شو ویلم ایو کو شی بعضکم لبعض دو پدا سے حال کې تاسو بعضی په بعض دشمنان
لکه اهبطو شي د دوشو آدم او حوا نو واپس څنګه اهبطا پکار جوابونه چې جمع لغوي ده یو جواب شو بل جواب ده چې آدم او حوا مشتمل دي په بچو باندې نو گویا کې جمع شو بل جواب چې ابلیس پکې هم دن لگا ما یا پته وته دی بي واسي ما مخکې وته وو خدای عزت په شکل اوس اسه خدنکی د ذلت په شکل باندې نو په دسی بم دراوځي بعضكم لبعض عدو بعض دشمنان دي عداوت وي د حد زیاته دشمنی وکوي تکوین دي حاصله ولكم في الارض تاسو پر په مستقر د قرار سي ومتاع فإذا غفل الحين ترتيم پیدا کړی د زمکو لپاره را کوشش وکړو ایران تلل سجستان تل مختلف فتلقى آدم من ربه واغسل آدم بابا خپل کلمات یو سو ویناګانی عام طور سره خلکو هغه ویناګان دي چې په سوره اعراف کې په 13 نمبر ولذي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ظلم کړی په خپل مسلمان که بخښنه کې رحم نه کې موږ نقصان شي سنور کلمات مشهور تقل سقوي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك الهي لا اله الا انت ظلمت فاغفر لي ولا ذنوبي فتاب عليه الله قبول توبه توبه دې توبه نه توب رجوع ته شي الله تم تواب ويا بنده تم تواب ويا انسان رجوع لا نافرمان اوس تابعدار شو رجوع لا نافرمانی نو الله پاک تم تائب وي تواب الله می موت هم تواب او انسان تواب دې ګناه په خود الله تواب دې عذاب ورکاو د عذاب نه رحمت تراره رجوع دل تنقل کوي احیا د توبې لپاره درې خبرې دي ښه توبه چې واسي درې خبرې دي علم یو وعمل والعظم على قدم العود اول خو علم دی ما غلطی وکړه د الله د احکام خلاف ورزم وکړه پوه شم غلطی نه کړې په دې باندې پوه کې چې ما غلطی شوه او چې غلطی وشوه نو یو سبب شي دویم شي پیدا شي زما او د الله په منځ کې مانع پیدا شو وزالت نشم مسوي دا غینه به یو حالت پیدا شي حالت سوی تعلم ظلم خفش طبيعت خراب شو تعلم قضيه حالته معشوقنا الله پوښوي نو دا ټول خبرې پکې دي امام غزالی اوس په یو بل عمل پیدا شي عزم بکوم چې بیا ودا کار نه کوم خبره پوښوي نو دا ټول خبرې پکې دي امام غزالی الله تواب رحیم قلنا بدون هاجیا وی موږ کوم شي د جرأت ته ټول نو مخکې ما نه شوي دا اوس ما نه شوي دا نو مخکې چې وای کوم شي دشمنان به امر شو تکوینی اوس کوم شی مکلف به امر تشریعی شو کوم شی د احکام شرعیه د لپاره کوم شی د دشمنی د لپاره تکوینی مسلې یا مخکې چې ورته ویلو چې کوم شی نو اس مطلق وا اوس دوباره تاکید کوما او دې د لپاره ما چې کوم شی او تاسو لاړی او احکام شرعیه تاسو په عمل کو تاسو کار بیا ټیک شي تاکید د فصلم کې شي فإما يأتين فاسترينك شراش تاسطا مني زماتر مقدن ني غلا علماء عاملك عقلا ويك نقلا او فمن تبه هدايا دا عقلا نشدا نقلا سوك دا بيش زماده هداية على الشرعي نبا يري فدي باندي نبا فدي غم اس يو بلا دو خبري كو يو دانا ان رازي يا بدا كار کی يو يا بنا
او یاتینک نو تاکید څخه خام خبر ازنی یو وی یا بکیږي او بل بوې نه بکیږي او یا بکی او یاتین خام خبر ازنی دلته هم خام خاو یا بکی او یا بلکی دواړو مسکی دا اعتراض یاد کړه جواب یې دا ما زیاتی راځي کنده اما کې نو دی وی لګي د تاکید راولي د جانب د وجود په جانب د عدم باندې ان شواله مغلوب شي او شتواله غالب شي نو چې غالب شي نو دا کلمه دا یاتینک دن تاکید ثقيل راغی اگر چې په ان کې حضور احتمال او خو چې دا ما په زیاتی راغی نو دغه شانتي بیا به یاتینک راځي دا یو خبره شو اصل تنقل کوي قسم تاکید په عبارت بنون ولم يجب كما يدل دویمه خبره اعتراضا و جوابا کوي فمن یوتل تبع فمن تبع مفرد او بیا فلا خوف عليه پکار دی ولا هو يحزن عدل تو لا خوف عليهم ولا هم یو ځکه مفرد کوا بل ځکه جمع کوا دا په هر ځای کې په قران کې هر ځای تاسو هر وخت تاسو نه کوئ دا جواب یاد لرئ هر وخت وته من فلفظ کې مفرد دی نو تبعون فمن تبع په معنا کې عام دی لا خوف عليهم على خوف عليهم ولا هم يحزنون واو په کې جمع شو هم په کې جمع شو نو هر ځای کې راځي د خبره بیان درې چې دا دې چر شوی دا دې چر شوی دی بیا ودا مسوال نه خلاص بیا خوف ستوي چې په آینده کې مصیبت راغلی ته سوي خوف یا او غم چې په تیر شي زمانه کې مصیبت راغلی او دغه اثرات پسې تبینی وره او په سر می درد او دغه اثرات تین هغه تصور نو حزن هغه غم ته وي چې د تیر شي عذاب په وجه باندې ته ملایي او خوف خطر وي د آینده لپاره نو په د يروي او نو په د غم او عبد الله ابن عباس الله زمواري غستره څوک چې د الله د کتاب تابع شي هغه باندې په يرم نوي په قیامت کې او غم به والذین کفروا د قران عجیب عادت ده چې هم پکې ترغیب راځي هم پکې ترهیب راځي مینا ور کوي فلا خوف علیهم ولا هم مینا ور کوي والذین کفروا اولئک اصحاب النار یو تسوي انذار ترهیب بل تسوي ترغیب ترهیب بشارات انذار کله خوشاله کوي او کله خفه کوي بعض خلک په خوشاله کولو خوشاليږي راغواړي بعض خلک په يرولو يريږي واوري نو کله په ترغیب باندې راړي کله په ترهیب راړي کله په انذار کله په بشاره والذین کفروا بآیاتنا کسان چې کافر شي په آیاتونو باندې وکذبوا بآیاتنا کفروا وکذبوا اوس اعتراض بیا وکړه کفروا نو آیاتنا شکنه کذبوا بیا سواری تکرار راځي کنه کفروا انکار ته وایي کنه کذبوا نه معنا شو سو کوئی یو راځي کا لسان ته بل راځي کا کذبوا بآیاتنا لسانا وکفروا بها قلبا او چاویل د کفروا مفعول بل دی کفروا بالله وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار دا مزید وری دی په دې کې همیشه وي امراد د آیاتونه آیت په عربي کې ستوي علامه توي آیت علامه آیات معنی علامه نو آیاتونه کله تکوینی وي کله تنزیلی تنزیل القرآن تورات انجیل او تکوینی د اسمان د زموږ د الله آیات دا ټول اشیاء چې د الله د قرآن نغی دا علامه او د دین پس اصحاب صاحب جمع د مرګري یا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اوس خطاب خاص ختم شو څلور نعمتونه ذکر شو اول تاسو نوې ماشته کړی تاسو پر مې اشیا پیدا کړو تاسو نیکمه خلیفہ کړو خبره پوښتنه دا نعمتونه بیا مې فرشتي راوځي هغه ته مې سجده وکړه تاسو خلاص شئ اس خطاب خاص تے یا بنی اسرائیل اے دا اسرائیل نسل او بنی دا ابن جمع
ابن ستویل شي زوی او دلته راځي یو بل خبره کو راولي سیال کوټي دا لفظ حقیقت ته په ابناء الصلبیو کې کما په استعمال په عام کې مجاز دی دا یو ټکی اسی دی ویل ښه په فعلی غونډه خبره نو خیر فروید او دا مرګري څخه خبرې کوي او چې خبرې کوي نو مطلب چې نیکه بابا مرشین د نو میراث پکشته نیکه مرشو زامن هم شته او یو زوی مرد او دا زامن هم شته میراث هغه ته ملایويږي د زامنو ته او د لون ته ملایوي ځکه چې ایون غو دوړ ته وایي کنه پوه شي خبره سلامي ویلي دې دا بارا چې یو په حقیقت کې چاته ویل شي زویدا او سلبي د شان فائدہ وي هغه واستې زوی د زوی او غیره هغه ته زوی ویل مجازن به ورته وایي او خبردار چې خبر محمولي په حقیقت باندې مجاز بدلېږي کې دا مې یاد یو خبره شو دا کله چې موږ د میراث کوو نو التم دا پکاري اوس نه پکاري کله براشي دا حقیقت شو اوس وی دا ابن د بیان دی ځکه ابن وی فرع الاب د دې وجه مصنوعات خلق منسوبې چاته ثانیه تا وی دا ابادی د چا ابن او دا سوچ د چا د بنت الفکر یو او بیا درته دراغب خبره ابسطه وی اب ویل شي سوچ د چا د شتکولو یا د چا طرفي سبب وي نغه ته اب وي الاب الوالد ويسمى كل من كان سببا في ايجاد شيء سوچ د چا په شتکولو کې سبب وي او اصلاحي او ظهوري نغه ته اب وي د دې وجه الله فرمایي پیغمبر خدا النبي اولاد المؤمنين مسلم وازواج امهاتهم وهو ابو له یو قرات پکړي چې پیغمبر د خلکو پلار دی ان دا د اصلاح او ظهور لپاره سبب دی او رسل بیروان دی وسمي معلم الانسان ابا استاذم اب ویلشي لما تقدم ذکره ذکر چې دې سره اب دی اصلاح او ظهور دی کوي سبقو من باکو وجدنا عليه آباءنا پلار نکو استاذان پکې دن لگخا وجدنا عليه آباءنا معلم لسان ابان لما تقدم 4 صفحہ